بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو وایس اف صالحانه پیج نه لایف. موږ صالحانه هسپتال چې کومه افتتاح ده نن هغه به انشاءالله نن باقاعده کیږي. موږ کلی مشیران راغلي دي دلته هسپتال په افتتاح ته ټول راغلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د هسپتال په دې هغه باندې راګرځو دلته. اول زه د تلاوت لپاره مفتي صاحب ته هغه کوم سمیت چې اروشي دلته اول تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. صدق الله العظيم. جزاك الله. تلاوت نه بعد موږ چې دلته څه مقصد دی پاره راګړ شوي یو د هسپتال دی او د هسپتال موږ یو د دې لپاره نه چې را د موږ علاقې لپاره او د تمام علاقې لپاره موږ چې را داسې یو مرکز جوړ شي چې موږ ته داسې حادثات یا شیونه راځي په خپل کلي کې راځي آس پاس هغه کې راځي چې د دې لپاره موږ د دې کې ان شاء الله هر یعنی ډېر ښه جدید سہولتونه او جدید هغه پکې وشي. دا روان شوی او په دغه مقصد باندې او د ټولې علاقې دی په هغه باندې روان دی او خاص کر موږ په دې کې اوس دا روان دی خپل کنسټرکشن کار دی اوس د بیس ته ورسېدلو. اول ډیری وه بیا هغه ټایم نه دا روان دی چې دې ځای کې دا ټول مشران راګډ شولو او په دې ځای باندې حاجي صاحب د خدای پاک وبښکي ممبر صاحب عام او د نور مشرانو ورسره وو د ټولو په دې ځای کې یوه ناله جوړه کړه او هغه یې پروګرام یې روان کړلو. دې کې به څوک د دنیا کې شته څوک نشته دا بوچی دا سلسله به روانه وي خو چونکې دې کې دي موږ د صاحب حیثیت خلک چې کوم دي لکه هغه په بار باندې موږ ورونه دي یا دلته دي یا نورو ځایونو کې دي دې نه موږ د مدد هم ضرورت ته موږ ته او د لکه دې کې بړ چړ کړي ساولو ځکه چې دا د موږ او د تاسو د ټولو د قوم او د کلي بلکې د تمام تپې دپاره یو ښه پروجیکټ دی او روان شوی دی. نو په دې به په یوه بل باندې تنقید نه کوو چې یاره دا څه نوم دو چل دی یا دو چل دی یا دسه مې لګي دسه مې لګي. خدای دې چې تاسو څنګه واس کېږي سړي ته اړو پیسې معویر کوئ خو که سریا لګي سریا راوړه که شګه لګي شګه راوړئ مزدور نه دي ټیکهدار نه چا نه تپوس وکړه بهی څه شی لګي سیمټ ته څه کام دي شګه څه کامه ده خښ ته څه کامه ده بېشکه سړي سره دې ته نه لګي او نه دا د چا ملکیت دی دا قومي شاید ته ورسېدي قوم په نامه باندې د قوم په نامه به وي دا د هېچا ملکیت په دې کې نه وي نه د ما نه د بل نه د بل څوک پکې حصه اخلي یا راځي دلته خدمت کوي هغه کوي هېچا باندې څه پابندي نشته
یا څوک دې تخ شوي دي او د هغې نه څه اډټ غواړي مینې بار دي موږ ورونه چې دي چې څومره ورونه مو دي که د هغې نه اډټ غواړي بالکل هغه به د پابند دي یا به را دي شي هغې ته دې وایي چېرې ما ته وښیه دي چې ته څومره خرچه په دې باندې وکړه په څه مت کې دې وکړله نو دا ټولې هغه چې دي دا به ورته انشاءالله وښیي ورته د هغې به هغه وي نو زه اوس ډېرې خبرې نه شم کوی ما نه مشران هم ناست دي او زه ملک صاحب ته یم چې دی لکه خپله په دې هغه باندې روشنایي واچوي او ملک صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تو سے ما آواز راسی د قوم عروج و زوال نشانی داوی چې آغا تعلیم و صحت آغا څومره پوهه تعلیم ضروری ده خو هغې نه وړاندې صحت په دې ضروری ده چې یو صحت وي نو تعلیم به و صحت نه څرګندېږي چې دا سړی عاقل دی او بالغ دی او دا به یوه شا لاره ووځي د موږ د دولت تر هغې پورې پیسه نشته څه فایده نشته هېڅ چې تر څو پورې موږ په خپل ضرورتونه پوره نه کړو د معاشرې ته که یو سړی د دې ځای نه روان شي چې په پلانکي ځای کې زه جومات جوړوم پلانکي ځای کې مدرسه جوړوم پلانکي ځای کې هسپتال جوړوم ما ته به خدای اجر راکړي او په خپلې معاشرې په هغه باندې حق وي او هغې ته هغه حق نه وي کوي نو زه یم چې زه څومره په دې دین پوهېږم نو اول د خپلې معاشرې حق د چم ګوانډ حق دی د کلي په هر سړي باندې په ښځې هنر دا فرض دی چې یوه کلیواله مشروع پروجیکټ شروع وي او په هغې کې هغه حصه ونخلي زم چې کني هغه د دولت هیڅ حق نشته الټا به خدای ته حساب ورکوي چې تو په کور کې دوچه شروع او تو پکې حساب ونغست دا نه چې کني په دې کلي کې اکثر خلک واس ولای بې واسه نشته دی په کور دی چې دا په یوه کال کې څرګند شوی دی چې پلانکي کلي خو یو هسپتال جوړ کړو یوه نمونه یې جوړه کړه او د علاقې یې دی په تاسې نور ډېر پاس دي اوبه په تاسې فرض دي چې په خپله راولې نه چې د تاسې نماینده زه به سمه پلانکي ته به یم چې ایمه اوبه ایمه مدرسه ایمه هسپتال ایمه دا د تاسې پیسو مقصد څه دی دا چې زه دې ځای نه راولم پلانکی سړی دی ته چې ښه سړی دی ما ته دې ځای کې دو کار وکړو که دا در باندې فرض دی چې تاسې په خپل کلي کې خپل هسپتال په خپلو پښو ده خپلې مدرسې آبادې خپلې لارې جوړې کړې کلي ته اوبه راولې سیورج لاین په کار دی چې تاسې په کلي کې نن سیورج لاین دومره د پیسو ولی خو ډېره د افسوس خبره ده یو سړی چاته لیاره نشي یو سړی پیسې وګټي عقل یې نشته یا نه پوهېږي په دو خبرو په کار ده چې مشوره وکړي په دې کلي کې زرګونه خلک دي چې به یې ما پیسې په کوم ځای ولګوم تر دې سطحه پورې ما ته په دې کلي کې څوک هم نه دی راغلی چیرې ما دا خیر او خیرات ته دا زه چېرته بیرکړم دې کلي کې کوم ځای کې ضرورت دی زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم مسلې خو ډېرې دي د یو سړي ذاتي خو قومي مسلې کې انټرست یې چا نشته دی او موږ ټول ګنهګار یو د دې شي او خدای به دې موږ نه د دې شیانو پوښتنه کوي چې تاسې صاحب ثروت وئ تاسې په خپله معاشره کې د دې شیانو ضروراتو تاسې دا ویلې ونه کړو لکه په پلار چې د الوت فرض وي چې هغه ته یو ښه تربیات ورکړي او صحت خیال یې وساتي دغسې صاحب ثروت خلکو مالدارو باندې دا فرض دی چې د خپلې پیسې چې کومې دي هغه د هغه نه زیات و مما رزقناهم ينفقون چې هغه ته خدای په کوم زیات ورکړي دي هغه خرچ کړي او خرچ یې بیا لیاره شیلي ده چې دا اول دی دا دویم دی دا دریم دی دا څلورم چې د ټولو نه اول دی په هغې کې څوک نه خرچ کوي صحت ټولو نه اول دی بیا تعلیم دی زه نه وینم چې په دې کې تاسې څه خرچ کوئ دا نور شیونه ډېر وروستو دي په ترتیب دي په دې خو چې کوم شی اول دی دوه نیمو کالو نه دا روان دی او دې اخ کسې وینم یا هېڅ نشته د دې په مقابلې کې به په نورو کلو کې تاسې جوماتونه جوړ کړي وي مدرسې به مو جوړ کړي وي کونډې به مو آبادي کړي وي
خو خپل د نه پوتې دی موچي کور دی چې موچي خپلې کیړې نه وي دا ما کوي زه ټول قوم ته که ښځې دي که نر دي که وړه دي او که ستر دي چې دا پیغام تاسې ورسوئ که مخکې مو نه دی کړی خو نن نه شروع وکړې چې کم سے کم ماهانه 15 روپۍ خو ورکوی شئ که نه 15 روپۍ کور خو ورکوی شئ که نه چې تاسې خو اچوئ نن به دو په یوه کول کې سر ته رسېدلی زه نور ډېرې خبرې نه کوم چې یاره زه تاسې ته بار 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 دی ما یک قسم ته ګیلې دي د قوم نه هر سړی چې پلونکی تکړه او پلونکی تکړه تکړه هېڅوک نشته تکړه صرف پیسې د عربۍ یو متال دی چې انسان خبرې کوي او پیسې کور کوي که پیسې وي خو تاسې به د کلي نه کلي جوړ کړي معاشرې نه به یوه ښه معاشره جوړه کړي که پیسې دي تاسې دغسې اپله دپله لاګي په کلي نه لاګي نو تاسې پر دې به خلک خندو کوي تاسې به دومره سخت د خندو شوی چې هغه زړه مشیران به په کابر کې وشل وسلام ملک صاحب د ډېر ښه زهرینه خیالاتو اظهار وکړلو زه حاجي صاحب ته عبدالکریم ته هغه کومه چې دی لکه په هغه خپل هغه وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د مو کلی درانو عزتمندو مشیرانو خواجو همزولو او ګلونو کشیرانو السلام علیکم الیاس د مونه مخکې الیاس ملک صاحب کومې خبرې وکړي مزید په هغې کې څه ګنجایش یا نو نشته دغه مکمل یو کتاب و چې هغې تاسو ته مخکې کو نور هغې باندې عمل کول تاسې کور دی ځکه چې پروردګار کوم احکام دي هغه اول تاسو ته یې چې سنیسی پورا کې آیات سورۃ بقره سنیسی پورې هغه دی ومما رزقناهم ينفقون دی الله تعالی چې مو تاسو صدر کړي پای کې خرچ کوي بل درېمې سی پورې کې آیات نمبر 274 دی چې الذين ينفقون اموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية لکه دغه پسې نور چې کوم دی ولهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون یعنی هغه کسان چې خپل مولونه د الله په لاره کې خرڅ کوي نو د شپه ګوري نو تریز ګوري په پټه کا وته مکمل ویږي یا په سرګان ته مکمل ویږي خپل مولونه خرڅ کوي نو داسې کسان لپاره دی الله تعالی سره یې لوی اجر پروت دی او داسې کسان ونه پاکه دنیا کې هغه ته باندې څه خوف وي ونه پاکه غمجن وي نو پروردګار تاسو ته هغه خبري ګارانټي درکړي چې مو په لاره کې تاسو کوم شی چې خرڅ کوئ تاکي به تاسو ته ونی کېږي نه ټوله ګټه ده موږ ته لغو ناکر سوچ پکور دی پروردګار موږ په کلی باندې ډېر فضل کړی دی پاره څه کې خود کفیل یو لیکن بعض چیزونه دي چې موږ له کمه محسوس کوو اول دو کمه ده موږ صحت ته که صحت دې نه وي نتیجه عبادت کول شي ته نور څه کور کول شي نو موږ دې ته ځکه ولیا جوړ کو چې مهرباني وکړي تاسو ته کوم ریکوستونه مخکې موږ تاسو ته کړي اوس هم تکو شي ارچا مخکې کیږي یو دا نه چې تاسو باندې موږ لکه بای پوسټ دی چې نه تاسو په دعا چوي نه صاحب حیثیت خلک خپل سواس مو کیږي الله په لاره کې ورکه ګوره دو قبرونه دي د چې عمل کړي دو خپل عمل پوته هغه دی پروت دی اس باندې پکړي کوم هغه د دولت مو دولت نه پد کیږي ورستو دغه جګړې پوي چې سړي ورکو هغه د ګټ هغه مو ګټه ده یا کنه بغیر اس نه دنیا فونی ده لکه تیری شي ډېر شامو خوړه او مو غونډه لیکن که سم وینې کو ځکه چې سب کتاب هغه د هغه دنیا کې به تاسو کېږي چې تاسو کړي عوام دې پورا پروردګار الله تعالی چې تم ځکه ولا باندې خلل وسته اسمان ولا په تو باندې خلل وسته نو مو دومره چې ځکه دې پورا موږ دوه کوشش مو د خپل کمیټه په څیر شروع کړی دی تاسو په تاون سره دوه کیسه موږ له صاحب تر سو دا نه چې موږ خپل اواز لکه سیاست مطابق ارچا موږ به چولیا موږ منبرون به چولیا لیکن بیا هم لکه دا تکمیل ته نه رسیدلې موږ ته تر اوسه پورې تقریبا 25 लाख روپۍ راغلي وي هغه کې موږ لکه درې سټیپ باندې کور وچلو اوري مو کا بیا مو دوه لکه دوه دویم سټیپ چې روان دي تر دی اوري او دوه بیسټ مو کیساره روورسته فائنل ټچ کوم ده هغه دو بلډینګ رسوان ده دې په باره کې لکه صرف موږ بلډینګ سره تر سو نور موږ خپل ان جی اوز ده یا کې سمو خپل مویدا سم کړي ملک صاحب ټولو او چې هغه دی چې موږ نور از موري موږ ده لیکن موږ ته تاسو بلډینګ جوړ کې لیکن موږ دوه کمزور دي چې خپل ځون ته لکه په کلو کې څنګه چې ملک صاحب وي مدرسې جوړو جمعتون جوړو کوي کنو لیکن خپل ځون خور ده خپل کپڑے مشلیدلې دي
نو مهرباني وکړئ لږ سوچ وکړئ لکه دې طرف ته فکر وکړئ چې دا کیسه ډېره ضروري ده تاسو ته ښه پته ده چې لکه تېر وخت کې زموږ ډېر خوږه ملګري لکه چې سب ایمرجنسي راغله نو په لارو کې موږ لا غوسه یې ورکړي ډیلیوري کیسونه داسې وشو چې په لارو کې وشو نو تاسو ته کوم سهولت چې په خپل ځای کې ملوي نو په زړه خو مو ارمان نه وي چې که نه چې بهی موږ خپل ملګري ته لکه ابتدایي لکه امداد ورنکړو یا څه ډیلیوري هغې ته مو لکه څه هغه ورنکړو نو مهرباني وکړئ تاسو ته کور کې په خپل په دروازې کې ته د ټول سهولتونه ته ملوي لیکن ایماد پکور دی ایماد دا دی چې هر سړی هېڅوک غریب نه دی کم خلک دي چې هغې موږ هغونه نه غواړو انشاءالله دو هسپتال چې جوړ شي غریب لکه چې تاسو اوس مره چې دې ځای نه تاسو څه ډیلیوري کیس ته په 3000 خو تاسو یو هغه وکړئ هغې کې 25 30 40 50 हज़ार रुपये تاسو لګي خرچه او تاسو کور کې هغه شاید تاسو ته صرف 50 روپۍ تاسو ټول کیسه سره ترسي دا بهتر ده که هغه دو بهتر ده نو موږ هغه سوچو کې دو کیسه دې که موږ دو کورې موږ کوم کور شروع کړو نو هر سړی تنقید کوي هغه کنه لیکن موږ ان شاء الله خپل ایمان نه بلو والا دې موږ ته ایمان ورکړي موږ خوشو ملګرو ته او تاسو ځکه تاسو کور ده دوتی موږ نه ده بل داسې خلکو دوی تنقید ده چې موږ دو کور تاسو جوړ کړی کیږي چې تاسو ورته الواد دې دوا نه ستوم وروړه ده سجید لیکره ده تاسو چې مشورون په اټور پاکستان شانو کې خلاصه دو پراپرټي اول نو قبضه وشي مخکنه په دې باندې موږ تقریبا 300 کوله مقدمه کړې ده لکه تاسو چې هغه موږ لکه کوم ته د ساتي موږ نه وغوښتي چې وایي دا هسپتال دی پر شو لیکن بعد هغه باندې لکه منکر شو نو موږ خو غواړو چې کوم ته خیر وسو ځان ته موږ پیدا نشته ان شاء الله هغه شتمبو هر سړي ته وکړي هر سړي سوي مشورونه ته چې انداز ژوند کې لکه موږ لکه دا ژوند دلته مختصر دی هیڅ صفات نه لګي لکه تاسو ته ثبوت وي وي تاسو د څنګه د شاکوزي چې دوه کیسه چې دا کنه وي دې الواد دوا نه وي نه به تو دوا وي مهرباني وکړئ دغه سوچ ته د ایماد ته کې معمولی بلډینګ دی بیس ارسو ستاسو وشوه تر دې باندې لکه ټیمونه لګي په دوی مېسته کې تاسو هسپتال جوړي ان شاء الله ولې ایماد پکور ده خپل لکه دولت ته لکه موټي ما باندې وشي لکه کولو کې یا الله پر لکه موږ نه کوو صد کې جاری ده د ټولو دی پوره ده لکه غریب امیر لکه پندرن ټول کور به کیږي وشي خپل کور کې د سہولت ملوي خپل سہولت د کور مټ کروي ان شاء الله موږ دا هم تاسو ته ریکوست کوو څنګه ټول ته کې تاسو کور دی تاسو پر پروډیزا هیڅوک چا ورستو لکه مستقبل کې لکه څوک دوا باندې کیږي چې وایي د مې کاکاوي کې خوري کړی باندې هغه د مې کومه دوا نه تاسو باقاعده موږ ستوم لیکل دي ساجد ان شاء الله کې لیکل دي او تاسو به ټول د صد ځخه حکومت کوم چې راندي تبر وایس هغه باندې به تقسیم ما تاسو ثبوت پروتي چې موږ د ملګرو لکه هغه شک شوبای تاسو بالکل خاطر او تاسو نو هیڅ عملیات نه مکه نه وکړ دې او مليون وکړ کړي هغه بل فاریق ته موږ 15 کوله مقدمه موکا موږ 22 مشیرون غریبانو چې کوم هغه سفر شوی دي وشوي هغه نه باوجود موږ خو به موږ لکه وینکو موږ ته خو به دولت شیخ فلوس کرو روکو او دا سٹارټینګ موږ کړی مهرباني بیا موږ بار کسان دي بار څو مدګونو کې هغه ته موږ ریکوست کوو چې مهرباني وکړئ لغون ایمادو کې لکه تاسو ایماد نه بغیر موږ خپل واس مطابق دغه کړی دی لیکن اوس تاسو اور دی او موږ لکه په دې کې موږ چې کوم دی ټول زیات شک کې دوه چې دا کوي موږ یو دیني خور ده مالای جوړانو چې هغه خپل لکه کوله په باندې باندې یو ډیر څه باندې قدرمان شي موږ یو هر هیرو کړی دی چې هغه تقریبا 10 लाख रुपए कीमत पूछ 10 लाख पूछे हम ये कैश को ना आगे बढ़ रहा हूँ मैं कोर राउंड कर देना बैम दस जी मुझे चावल न कोई तस मुझे आका है माम रोके लेकिन तो इससे मके मुक्ति समर वास चली मेहरबानी के आका वास पर जोचे दो सत के जारी रहा ये तो से आगे अंदर लगे तुम बाकी बकाश वन मुझे आगे पकड़ो सी वो दो 1300 शाम हो कोड़ा शाम हो गंदा बस अखबार 1300 नोट टाइम तो से लगे से कम होना मेहरबानी के बैम दस तो रिक्वेस्ट कमा कि भाई खबर वाली मालिक से संग हुई लॉस हुई उसे अगर अभी शायद भी बता मुख्तसर खबर होगी उन्होंने तो से लगा धीरे धीरे मेहरबानी वाला में लगा पशुस होता वाला की हिमात देर की कि मुझ सारा पैदा अकल अकल कौर में अकल सार तो वर्ष है अस्सलाम हाँ राहुल मेरे रेशे खबर वकड़ली टोल न छोड़े तर वेस्तलो हो उस शिर अकबर दता कोमा क्या बस सो खबर वकी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
کلیو مشیرانو کشیرانو ټولو السلام علیکم. ملک صاحب یا قیوم دا ډېرې ټو د پوینټ خبرې وکړې، ما سره خو داسې څه خاص خبره نشته ده، او مقصد یک یو دی، ټولو یک یو دی. بل په ډوک کې په دې پړاو کې څه خبرې نو ما ورته مې وډګولو تاسې تعلیم غار کې او موږ ولایت غار نو دو اسپتال لکه چې څنګه شپږ میاشتې ته مې دغه ریپډ بس تعبیر کړی، یوې نیمې میاشتې ته مې زه کوم دو اسپتال به درې چاته جوړي که دو خلکو دې بینکونو والا ته وایي چې دا کوم انټرست موږ ته لګوي دا د قومي خزانې ته ور واچوي. په یوه نیمه میاشت کې درې چاته اسپتال به جوړېږي. دا همت کوې، دا همت وکړې، پردي در باندې مزې کوي نو په دې خپل قوم یې ولګوي که نه. ایسټو مو څه وکړې چې ما ته کوم انټرست تاسې لګوې هغه د پلوني اکاونټ ته ور اچوي، یا په یوه نیمه میاشت ډېره ده 24 اور به په کور وشي نو هغه به بیا یوې ورځې کور به یوه ورځ کې به یې 3 ورځې کور کېږي. که چېرې دغسې خلاص چا وکړو خو که نه موږ په دې مشهورېږي چې موږ ښځې ډېرې سخیانې دي. ایوریج چې وباسې ایوریج هر کور نه 100 روپۍ ریزي نو خیرمانو ته میلاویږي. ایوریج مې ته وایي ایوریج لکه هر یوه کور نه نو په هغې کې 50 دې پلکې که نه 50 پیر کوې ځکه چې ملنګانان خو به دې ته ورسوو خیره څه او څه کوینز نه اخلي. بله ورځې درې دا وایي چې یوې ښځې ورته چې ما ته پیسې راکړه د زوی ته مې په موټرسایکل اخلم زکات راکړه. نو خبره داسې ده چې که چېرې دغه اخلاص مو وکړو یوه نیمه میاشت ډېر ټیم دی، دا اسپتال 3 چاته جوړېږي. نو مهرباني وکړې دا نه چې زه اوس په څه غلطي په برینیو باندې برینیو ډېر لاس دی په دې کلي کې ډېر لاس دی، خو ملک صاحب ووایي قیوم دا ووایي موږ ټول دا ووایي چې اول خپلې کیړې خو جوړې کړې که نه، اول مو خپلې کیړې دي بیا وروستو بل تعبیر کوی څوک مو مني کوي خو نه. مهرباني وکړې قیوم ده چې پکې جنجر جوړ کړو ځان ته قیوم ده به یې هغې دنیا ته اوسي خیر دی، خو تاسې لغونې کې د په اخلاص باندې شک مه کوئ راوړئ. یو زکات میلیونونو کې زکات وظیفه ما ته پاته ده، میلیونونه زکات وځي، خو هلته کې دې کې یو کله د زازۍ نوم نه اخلم هغه که نه دی که ایم پی ای دی چې یاره تاسې خلک کوي موږ جومات باندې چات نشته که بیا اخري ته یې چې پوړونه ورته راوړئ نو هغې دپاره موږ خو د خپل دو کپړې موږ لیدلي پرتې دي دا ونه وي وزیر ته نور بودر په ټک ټوک سمر شو هېڅ طبي امداد هغه ته ونه رسېدو. دغسې څو کسان مړه شو دغسې په لیاره کې مړه شو لیاره کې سایه اگر که هغو ته امداد نو که چېرې دا شی وشو نو دا د اخرت ګټه هم ده ځکه چې دې کې ملکیت خو یې چا نشته که نه نه پکې چا جمعداري شته. دا خو زه ریکویسټ کوم ټولو ته چې مهرباني به دا وکړي چې څنګه دا اپنی مدد آپ باندې ده هغه قسې به پکې کور انشاءالله جورو کور پکې مو طرف که جورو به پکې زه وام که زه ژوندی وم جورو به پکې زه وام خدای په نامې دپاره لکه دوی موږ خپل شی دی مهرباني وکړئ ټول په اخلاص باندې دا وعده وکړئ چې و موږ دا شی پورته کوان دی ورڅې چې په جامه باندې اړه په اخلاص باندې وي چې انشاءالله دوی موږ په هفتو کې جوړوان دی. دا وعده کوې زه الله مو وعده قبوله منظوره کړم. ښې خبرې وکړلې هغه پکې ټول هر یو ځای مې ټچ کړی خو زه یوه خبره د هغه نه د اسپتال کومه کمیټي ده د هغې د سرپرستو نه یوه مطالبه هم کومه چې که چېرې الله تعالی دې موږ دا پروجیکټ خپل ځای ته ورسولو انشاءالله رسوي به خو زه تر دو مطالبه هم کوم چې دې کې چې کوم څومره لکه لیب هغه لاګي سټاپ کوم یو لاګي نو آبو د دې ځای مقیم د موږ د کلي هغه به وي او هغه به په میرټ باندې وي چې کوم غریب غربا دی ته ورسېدي چې هغه هم پکې کار روان وي ته ورسېدي او هغه به په دې میرټ باندې خو هغې ته به موږ تاسو به ورته داسې یو مخلص سړی سربراہ په جوړوئ په هغه باندې چې د ټول کلي لکه څه نوم یې ده قابل قبول وي هغې ته هغې هغه شی چلولی شي ورسره
او اخلاص پکې خپل کې دا مطالبه به د ځون سره تاسو په هغه کې و چې ځکه په دې ټول محفل کې مې ته وکړله او زه د څه نامې د ناظم صاحب ته هغه کوم چې د مختصر الفاظو کې خپل خیالات اظهار وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ما مشورونو خو داسې خبرې وکړي چې مخکې خبرو گنجایش پاتې نه شو، خو خیر یو څو خبرې زه کوون غواړم. نن درې څلور میاشتې مخکې زه ولایت ته لاړم، نو که څوک ولایتي دې کې موجود وي نو هغه به دې شي ګواه وي چې ما هغه ځای کې اختر مونځ کې تقریبا 1200 کسان راغونډو. ما هغې 1200 کسانو ته په هغې مونځ کې اپیل کړی دی چې دا شی ضروري دی، انتهایی ضروري دی. او ایون ما ورته دومره ویلي وو چې که تاسو زکات خیرات چې هر څه ورکون غواړئ، چې کوم شیر اکبر ووایي چې کنې هغه انټرسټ، نو دا خو بالکل اډو هغه ته زکات خیرات که خپل مرضی باندې دا انټرسټ خو موږ په مرضی باندې هسپتال ته ورکې کنه. نو انټرسټ چې کوم دی چې هغه موږ ته ملو شي، مو خیال دا هسپتال به چې شیر اکبر غوندې درې چاته به ان شاء الله ډېر زر تر زر جوړ شي. نو هغه دی کې ما خپل طور باندې چې کوم کوشش کړی دی، موږ کلی تقریبا 18-19 کسان کاروباري خلک دي چې هغه دکانونه دي، ورکشاپونه وغیره وغیره، په هغه کې تاسو لاړ شئ. نن به هغه پوسټر دومره ما چاپ کړي و هغه دی کې، هغه پوسټر به نن هم لګېدلی وي په هغې کې، او په هغې کې ما اکاونټ نمبر هر څه ور کړي وو. نو هغې آوټپوټ که میلاو شوی وي نو کیدای شي که یم درته پته وي چې هغې طرف ته نه څه مدد میلاو شو که میلاو نه شو، خو ما خیال دی چې څومره چې موږ حوصله افزا مدد نشته هغې طرف نه. نو زه نن چونکې دا میډیا والا لګیا دی، دا موخه لایو به لګیا وي او که ریکارډینګ هم کوي، نو زه بیا دوباره هغې ولایت والا ته دوباره اپیل کوم، خصوصي ولایت والا ته. او هغې نه بعد زه دا یم چې موږ دا هسپتال صرف د سلخانې دپاره به نه وي، کوټلی شته، بختې شته، شنګړې شته او سفر شته، موږ سره نږدې کلي دي. موږ دا ټولو ته دا یو چې دې کې راشه حصه والې او دا هسپتال جوړ کړې، سبا ته تاسو په کارېږي. موږ خو به څومره ژوند وي دې مشران چې کوم ناست یې ټول دې به څومره ژوند وي، خو آینده مستقبل دپاره، آینده نسل دپاره دا شی به ضرور ډېر ضروري وي. او بله خبره هغه ځای کې ما ته چې کومه خبره شوې وه هغه کوم دا کلیر که دا خبره، خو زه هم دوباره کوون غواړم چې هغه خلک یې واوري، سپیشل انګلینډ خلک یې چې واوري چې دا هغې دا یي چې دا که فرض کړه تاسو دا کمیټي چې کوم شپږ دي اوه کسان دي که دا نه وي نو بیا به څه چل وي، دا ملکیت به چا وي، سبا ته بیا هغې زامن راپسې وي چې موږ هم ملکیت دی. نو هغه خبره کوم دا کلیر که چې یو سټامپ به لیکلی شي چې هغه ټولو مشرانو تقسیم شي او ټولو مشرانو سره پروت وي چې دا یو قومي اساسه به وي، دې قوم شی به وي، دې کې به هېڅ چا اوا دوا نه وي. نو او آلریډي تاسو ته ټول ته پته ده، مخالف ماشومانو ته هم پته لګېدن پکار ده اوس چې دا ځای ټول وقف دی، او وقف ځای کې هېڅ څوک هم اوا دوا نه شي لرلی. دې نه مخکې که چا لرلي وي نو هغې هم غلط کړي دي، او که اوس دې نه بعد لري هغه هم غلط به کوي. نو دا کې اوا دوا ما هېچا نشته، انشاءالله دا قومي شی به وي. او زه دوباره تاسو ته یم چې دې کې هېڅ رخنه مه اچوئ، قومي څیزونو کې خصوصي طور باندې قومي څیزونو کې تاسو رخنې چې اچوئ نو هغه مستقبل تاسو نسل ته نقصان دی. اوس بل زه ته یو مثال در کوم، هغې باندې تاسو خفه کېږئ، خو به نه خیر، خو زه دې هسپتال نه هټ کړي یو خبره ده، چونکې ما ته یا سکندر ته الیکټډ مشري حواله شوې ده. موږ کوشش کوو چې دې کلي دپاره، دې قوم دپاره چې څه کول شو دې وکړو. نو بل موږ سړک روان دی، تاسو ټول ته پته ده، هغې کې ما ته او سکندر ته دمپیانې میلاو شوي دي او دمپې داسې میلاو شوي چې موږ ته بېزته کوو، ته مړ کوو یا ته هر څه کوو. خیر د هغې موږ ذاتي خبره ده، خو دا قومي مسله ده، لیره قومي مسله ده. که لارې جوړېږي، که سړکونه جوړېږي، که هسپتالونه جوړېږي، که مدرسې سکولونه جوړېږي، دا قومي شی دی، دا آینده نسل دپاره فایدهمند دی. نو دې کې رکاوټ څوک نه جوړوي. نور چې هر څه کوي هغه خپل ذاتي مسلې دي، ما سره ذاتي هېڅ چا تعلق نشته. مته چې ما چا سره نه دښمني شته، نه چاته مې زیاتی کړی، نه را سره څوک دې زیاتی کوي. دا قومي څیزونو کې دې ګوتې نه وایي، صرف قومي څیزونه داسې دي چې هغه موږ مستقبل دپاره فیصلې کوي. نو بس تاسو دا اپیل کوم دوباره چې دې هسپتال دپاره موږ ډېر کوشش کړی دی. ها البته چې کوم کوم دا ذکر وکړو ان جی او، هغې سره موږ یو اګریمنټ کړی دی، که فرض کړه ان جی او که هغه موږ سره په دې اګریمنټ باندې پوره نه پوره کېږي، هغه خپل فرایض نه ادا کوي، نو هغې سره اګریمنټ کې یو دا پوینټ شته چې موږ اني ټایم په یو میاشتې نوټس باندې یا 3 میاشتو نوټس به وګورو، موږ هغه اګریمنټ هغې سره ختمول شو. یوه که فرض کړې هغې کارکردګي
د موږ خلکو دپاره موږ قوم دپاره ښه نه وي کارکردګي هغې ښه نه وي نو موږ بیا هم اګریمنټ ختمول شو نو داسې څه پابندي داسې نشته موږ باندې چې کنه موږ د پابندو دیار شي نو هغه ان جی او چې ده هغه به باقاعده د هسپتال چلی چې څنګه کوم دا ذکر وکړو چې په پېښور کې لیبارټري یو ټیسټ لپاره که 100 روپۍ اخلي نو دې ځای کې به هغه لیبارټري انشاءالله 50 روپۍ اخلي نیم په نیمه دغسې چې کوم سپیشلیسټان رسیدلی دی ته هغه که فرض کړه پېښور کې 100 روپۍ فیس اخلي دې ځای کې به هغه 600 اخلي نو دغسې مختلف هغه باندې موږ سره هغې خبرې شوي دي چونکې هغه ان جی او نان پروفیټیبل طریقې باندې چلیږي مطلب چې نه نفع نقصان دواړو بیس باندې چلیږي نو دې لپاره هغې دا هېڅ شرایط نشته چې که نه موږ د خامخا یو ډاکټر چې دی هغه ته د 100 روپۍ ورکوو یا 1500 دی ورکوو هغه هېڅ شرط نشته دا به بالکل نان پروفیټیبل طریقې باندې چلیږي البته صرف قوم متعاون به داسې وي چې فرض کې هغه 100 روپۍ هغه ځای کې ورکوي نو دې ځای کې 1500 خو ورکړي که نه یا لیبارټري ټیسټ 200 ورکوي دې ځای کې 50 روپۍ خو دې ورکړي که نه ځکه چې هغه ته هغه ټرانسپورټیشن ګاډی موډی هر څه هغه بچت ورته راولو هغه بچت لږ غوندې حصه دي په دې قوم کې ورکوي او دې هسپتال کې ورکوي نو انشاءالله دا هسپتال به چلیږي زه دې وخت چونکې ډاکټر رب نواز صاحب راولو دا موږ سره یو قسم ته په هغه ځای کې ان جی او سره موږ سره ملګری دی ایډوایزر دی موږ په حیثیت ډاکټر نو دا به هم کدی څه خبرې کوون غواړي خو زه تاسو ته دا یم بیا درته اپیل کوم خصوصي تاسو ته ما ووایي چې هر یو قوم ته صرف دا کوي موږ خلک نه دي چې انګلینډ والا دي هر یو قوم کسانو ته که سفر دی که هغه سوري بختۍ ده کوټلۍ ده کوټلي کلا دی چې هر څوک دي که هغه فارن کې دي او دا موږ میډیا په تھرو باندې نشریات دا اوري نو هغه ټولو ته دا یم چې خپل صحیح حساب په دې ځای کې واچوئ چې دا هسپتال موږ سر ته ورسوو بس دغه ما څو خبرې وي انشاءالله تاسو به ټول په دې باندې پوه شئ او که فرض کړه کلي بیس باندې داسې خبره کېدل شي چې هغه د موږ کمیټي سره فیصله کول شي نو که فرض کړه موږ ته بار طرف نه څه داسې غټ مدد میلاو نه شو او غټ موږ سره تعاون ونه شو نو موږ کلي بیس باندې به کور په سر باندې موږ به څه مقرر کړو بس چې څه ناڅه کور روان شي انشاءالله عظیم صاحب خپل اظهار وکړلو ډاکټر صاحب ته موږ هرکلی یو چې دی روللو او خپلو مصروفیاتو نه یې موږ ته ټایم راوویستللو دا مې ټولې خبرې خلاصې کړې خو دا یوې خبرې سره زه هغه کوم چې موږ په دې قوم کې 42 رکنې کمیټي جوړه شوې ده او دا د ډېر وخت نه کار کوي په دې کې 42 ممبران دي دا نه چې 42 ممبران چې کوم دي د قوم خود مختاره دي بس د قوم ته جوابدeh دي بل په دې کې چې کوم مشران لکه ټول دی 42 په نامه 42 یادېږي خو کمیټي چې کومه ده هغه ټوټلي 20 کسان چلی یا 10 کسان به چلی یا هغې صدارت اول د موږ پلار سره او بیا صدارت راللو هغه چې وفات شو بیا راللو ملک صاحب ته خو ټول متحد دي په دې خبره باندې چې په قومي ایشیو باندې د موږ د هیچا سره اختلاف نشته خو په قومي معاملاتو کې چې څوک دخل اندازي کوي نو موږ هغې ته بیا ودرېدلی هم شو ځکه چې د موږ ټولو عهد دا ده چې دا څه نه د خپل د کلي د قوم د معاشرې کومې واګې چې دی ته ویر کړی شوي دي د ما د مشرانو ته نو که د ما مشر ته څوک وداري نو زه به ورته اول ودارم بیا به ورته زه اول ودارم خدای دې وکړي زید بکر د کمیټې کې دی او که نه دی بار دی خو موږ به پکې ولارو نو د دې وجې نه موږ تاسو ته دا هغه کوو چې یاره د موږ لکه کوم قومي معاملاتو کې چې څوک دخل اندازي کوي برای مهربانۍ هغې دې نه کوي او اوس زه لکه رب نواز هم پکې رالو ډاکټر صاحب هم نو زه یم چې که ډاکټر صاحب هم مختصر داسې یو څو خبرې وکړي او په دې باندې به روشنۍ واچوي په دې هغه باندې یو ریکویسټ درته کوم دا زید بکر خبره ما کوې مولایانو نه پښتنو کې دا ګناه ده زید بکر خبره ما کوې او بل څه مثال ویل کوي دا عالمان دغه مفتي صاحب نوسته دا زید بکر خبره آینده لپاره مهرباني وکړئ ما کوي مهرباني ما به کوم مخکې خو ما نشم ډېره شکریه او پیله زه معافي اخلم د لیټ راتللو زه خپله ټیک هم نه وم د شاهد حمید د تمافون باندې کنټیکټ وکړو نن مې کلینیک ما سنډې کلینیک نه مې پرې شو هر څه ما ورته زه حیدرآباد نه روان شوم او ډېر سپیډ او ما ته 11 بجو پورې به رارسم نو پیله معافي اخلم داسې مشرانو مخکې زه ډېر کشر یم دویم دا چې شاهد حمید د ما ته د
دې کې یو واده ماته د دې هسپتال حوالې سره خبره وکړه لږ هغه هیسټري درته یم نو تاسو به ټول چې دې څومره ډېر خدمات دي زه دې ته سلام هم کوم ځکه چې په واده کې هم ماته شاید امید ده راغله ماته ډاکټر صاحب د موږ سره ځمکه ده د فلاحي ادارې حوالې سره دا موږ که حکومت ته ویر کو چې یو هسپیټل جوړ کړي نه نو ما ورته چېرې تاسې هسپتال خو شته دی صالحاني بي ایچ یو پخوا چې جوړ شوی ده نو دې کې چا ځای نه ورکولو عادي شاوکوټ په خواړ کې جوړ دی تاسې په نوم ده صالحاني هسپتال عادي شاوکوټ بل چا نه ده نو په یوه یونین کونسل کې بیا بل هاسپیټل نه جوړیږي یو شته ده نو الریډي اب اپګریډ کو اب آر ایچ سی کو یو بل بي ایچ یو نشي جوړېدلی دې ته بیا ما وایي چې داسې ویلې نه کوو چې دا یو تاسې خپل هغه باندې موږ جوړ کړو یو فلاحي هغه ده یو بي ایچ یو لیول ورته ویر کړو خو یو به تاسې سره د هغې سره اګري شو ما ورته چې د پروفیسر داود صاحب یو ان جی او ده شیف انټرنیشنل ورته یې نو ما زه هغه سره وم او سمونډه لاړ ده خو به هر صورت داود صاحب سره ما خبره وکړه هغه ډېر خوشحاله شو اګري شو هغه پرسنلي راغلو تیر شوي کال جولای اګست کې داسې میاشت وه مشرانو سره میټینګ مو وکړه هغې دوه درې پالیسي دي د شیف انټرنیشنل سره یو پالیسي دا ده چې که ځمکه ده موږ ته شفت یې راکړې شفت یې کړې ټرانسفر یې کړې نو هر څه به موږ کوو کنسټرکشن به کوو هغې کې به سټاف ډاکټران به موږ لګوو مینجمنټ صرف مینجمنټ کمیټي به تاسې کلي هغه به پې سپرویژن کوي یو دغه دویم دا چې که بالفرض تاسې خپله جوړوئ نو موږ به درته ټیکنیکل اسسټنس درکوو ټیکنیکل اسسټنس چې تاسو ته به چالم شوي انجینران به روزي کوم مشینان په کور دي هغې کې بیا جوینټ موږ یو فنډ ریزینګ به کوو جوینټ تاسې به هم کوئ موږ به هم کوو خو د کنسټرکشن حوالې سره هغې د شیف انټرنیشنل دا هغه دی چې دا کنسټرکشن به کمیونټي والا کوي ورستو چې ټیکنیکل هغه د اوزار یا د امبولانسي سی ټي سکین چې کوم مشینان یې لیبارټرۍ حوالې سره هغې کې به سره موږ شریک وو هغه سره موږ کوو تاسې به کوئ خو موږ به سره هغه ټیکنیکل اسسټنس کوو دا ټیکنیکل اسسټنس خلکه لکه زه په ځاني ما هم داسې مخکې سوچ و د عام خلکو دا سوچ دی چې ټیکنیکل اسسټنس دا خو یو فزیکل شی نه دی چې کورسۍ یا ماشین یا پیسې دا خو نه ده ټیکنیکل اسسټنس مین چې موږ به ته ګایډنس درکوو یو چال به درته شوي دا یو سکل ده دا یو ټول نه غټ شی ده ټیکنیکل اسسټنس خو دې سره زه وقتا فوقتا زه د کمیټې کې بیا د آنري کوآپټډ ممبر یې واغوستم دې دپاره چې یاره ته به موږ سره دا هیلپ کوي لکه څنګه نن یې راوغوښتم نو هغه به سره موږ کوو الرډي زه کوم دې سره کنټیکټ کیم چې څنګه هغه یې هغه کوو یو دویم زه دې کې کېناستم نو ما ته یو بل ذهن ته راغلو د فنډ ریزینګ حوالې سره دی چې شاید امید د اکثر ګیله زه ورته یم چې زه خو تاسې کس یم زه خو د کلي کس یم زه خو د شیف والا ټیک ته یو میډیټر یم هغې چې ته موږ یې او تاسې یې موږ یې نو زه په منځ کې سینډویچ یم که نه د دواړو طرف ته زه اکسپټیبل یم نو یو ذهن ته راغلو په دې کال کې 2017 کې ما د ډاکټرانو یو بلکې زه هغې راغلو ما ته یې چېرې ته موږ رهبر شه مشر شه ما چې ټیک ده وایس آف انوسنټس یو هغې ارګنایزیشن ډاکټرانو جوړ کړی و و هغې وقتا فوقتا داسې کار کوي یو موبایل غوندې کې کار ده د اس او اس ویلیج ورته د فیس 5 کې د ارمای ته چې داسې ځای نو دی کې ویلیج د محسن عزیز سکول جوړ کړی دا د اس او اس ویلیج اس او اس ویلیج د یتیمانو یو ارګنایزیشن دی د آسټریا کې 1950 عشري کې جوړ شوی پاکستان کې غاټ سنټر لاهور کې ده اس او اس ویلیج ورته بالکل یتیم چې مور او پلار یې نه هغه ځای کې هغې سترې تعلیم مې وکړي موږ په 14 جنوري 2017 باندې موږ یو فنډ ریزینګ وکړو فنډ ریزینګ ډاکټران موږ یو ځای شمېر ته راځي فنډ نو فنډ ریزینګ مختلفې طریقې دي موږ خو غاټ لیول والا نه یو چې یاره که نیوه درو خلک راته پیسې فنډ ورکوي لکه شوکت خان ته چې جمع شو یا بل ارګنایزیشن ته چې جمع کېږي که نه نو موږ مختلفې طریقې یوزولي طریقه چې کومه کېږي نو د میوزیک کنسرټ والا کېږي اکثر موږ په معاشرې کې نو 14 جنوري 2017 باندې موږ یو کنسرټ وکړو هغې کې مو مشرانو څه داسې کوم مخیر حضرات وي پیسو والا دی چې فنډز ریزینګ مونږ به ورکوو هغې ورکوو یو خدای دپاره لار کې یو کار ده هغې کې ما د 1 لک نه زیات فنډز ریز کړل یتیمانو ته هر څه شته هغې یوه ډایرکټره ده فیمل ته هغې ته موږ پراپر هغه فنډ ریزینګ کې هغه پیسې مو یتیمانو ته ورکړي ریسنټلی د اوس
وا میاشتې 18 نومبر باندې یو بل پروګرام وکړو هغې کې بیا د بختیار خټک دی کنسرټ والے چې کوم کس هغې موږ سره هیلپ کوي هغې فری روزي همایون خان دی دا نور هغه که نه سټوډنټس یونیورسټۍ والا ټیکټونه 300 400 ټولې فنډس ته ځي نو هسې زه اوس دې کې کېناستم باندې دا فنډ پسې خبره شوه هسې مې ذهن ته ما چې یاره یو به زه انشاءالله تعالی هغه سټوډنټس ډاکټران अब دې چیز لپاره یو انوال کوم یو پروګرام چې هر کلی دې سره به زه هغه وکړم که هغه یو ښه غوندې کې ځکه چې هغه ولا نه یو صابر هغه چې کوم های لیول ولا کوم پروګرام یې هغه شانتې کوو ډمتوب ولا نه هغه نه یو ډاکټران چې هغې نورس دي غزلي یا څه که نه دی چې د مشاعره یا د بل څیزې هغې ته ډېر خلک نه ځي دا موږ بدقسمتي ده د معاشرې داسې به وویو فنډس ته نه موږ په دغه طریقه ټیکټونو په ذریعه ته نه هغه کړو نو یو به دا کړو دویم زه چې اوس راتلم نو داود صاحب ته ما فون هم وکړو ما ورته چې یاره د موږ چې کوم نن پروګرام ده او تاسې ورکې انټرسټډ هم نه یې نه هغه خیر زه ډیټیل سره پوه کوم ما سره ریکارډ دی چې ما چې یاره خبره که یي نو چې دې ته بیا زه سنا وکړم کراچۍ کې ناست وي چې پرون ټوله ریز ما اسلام آباد کې تېره کړه یو 2 کنال ځمکه چا ګجرات کې راکړي وه نه هغې میټینګ موږ اسلام آباد کې و نه به نن شفټ کوي نو موږ ټول په خپله جوړوو هغې کې ډېر بیزي وم او دا کې راته بیا ووایي چې دی دا خوشا خبره چې دی شروع کړې ده کوي او موږ به هغه باندې کمیټمنټ هغه وي چې موږ به هغه ټیکنیکل اسسټنس درکوو او دې ته به ما طرف نه دا میسیج ورکړي چې افیشل میټینګ به بیا ارینج کړو هغه سم افیشل هغې به ایجنډا کېدو چې نور تاسې څه غواړئ او موږ څه یایو ما ته جي موږ خو دا دې باندې هغه شی چې دا به جوینټ هغه کوو ایون د کنسټرکشن نه به جوینټ کوو دی چې ما ته خبره یاده دی به ما خبرې تصدیق هم وکړي چې موږ خبره کړې وه چې یاره دې کنسټرکشن کې به تاسې را سره شامل وي په فنډ ریزینګ کې نو بیا موږ چې واپس تلو موږ لیارې کې دا هغه وکړو چې یاره تاسې چې لاړ شئ نو د داود صاحب نوم هم په انګلینډ کې لندن کې اخلی چې یاره داود صاحب ارګنایزیشن والا دا سپورټ کوي دا هاسپیټل نو په هر صورت هر یو کس دا کردار شته دی چې موږ به فنډ ریزینګ کې وجه دا چې دا پرسنل کار نه دا جوینټ کار ده دې نه علاوه زه خپل ایکسپرټیز چې ما کوم هغه ده زه اوس پریزنټ لکه پروفیسر یم دې ته مو ویلي چې کله هاسپیټل جوړ شي زه به ورکوي فري آف کاسټ اوس هم یم دا ریکارډ کې دا ریکارډینګ هغه زه به فري آف کاسټ وجه دا چې زه مختلف ځایونو کې موږ یتیمانانو ته فنډ ریزینګ کوو په روژې کې موږ خلکو ته فری پیکیج ورکوو خوراک دا یو انساني همدردۍ په هغه باندې پرون هم اکه وایس اف انوسنټ چې کوم هغه د هغه امتحان هم ده حالانکه ما تلیفون کې سره یو دیر ولا یو فیمیل یتیمه ده هغې ته جهیز سامان پکار ده ما ته تاسو اپلیکیشن ولیکئ موږ سره سوشل ویلفیر سوسایټي شته په انسټیټیوشن کې هغې کې موږ فنډ منډ ده طارق صفي دي مختلف هغه موږ ورته چې یاره دې کې جمع کوئ خیرسګالي په هغه باندې خلکو سره غریبانو سره یو هیلپ وکړو دی چې دا ژوند دا معمولي ژوند ده موږ چې یاره هېڅ پاتې نه لګي اني ټایم نیکسټ مومنټ زه به څنګه وم نو چې څه ناڅه د خلکو دعاګانې یا څه موږ سره یو نو انشاءالله تعالی زه سره فولي ما چې خپل هغه د ځاني فزیکل بدني د شیر اکبر صاحب ته دته پاتې چې ما هاسپیټل کې مخکې اوس خو د خپل پروفیشن سره د نور ایکسټرا اکټیویټیز هغه دا ګوره سیاسي فارم نه ده د موږ مخکې نه یو دا هغه کړی چې دا سیاسي فارم به بالکل نه دی کې به سیاست بالکل نه چیرو نو ما د هاسپیټل کې یا د ګورنمنټ سره نو مختلف خلک ما اکسس کوي هغه خپل سکلز دی وجه نه یا د مینجمنټ چې پوهه یا اوس د تاسو سره یو بل څیز شیر کوم د هفتې کې د نوشهره کې د ایچ آر ای والا او د هیلث کیر کمیشن والا د ویزیټونه کوي د ټول کلیکونه بند کړو ټیک شو جی تاسو کلی کې به بند کړی نو ما ته نو دغې ذمهوارم زه غواړم زه ویلې زه یم چې زه د علاقې نه دا کلی ما شاید امید صاحب ته ووایي ما ورته چې دا کلی ما دویم کلی نه ده ما پیله کلی ده ما چې څنګه زه ډاکټر شوم نو پیله دی کې ما کلینیک کولاو کړو خلکو ما سره هیلپ وکړو ما سره تعلق ساتي زه ما سره ساتم زه ما پیله کلی ده او ډاکټر اسماعیل ما دویم کلی ده دا ورته وایي چې هر څوک د ما پیله کلی زه په دې باندې فخر کوم نو د چې کوم هغه دا که نه د هفتې کې د ایچ آر ای والا چې راغلي نو د پیرامیډیکس والا ما ته اکسس وکړو چې یاره ته موږ سره هیلپ وکړه نو ما چې یاره تاسې ما په هر فارم باندې کله هیلپ کې وم
ډایرکټر وم د ایم ایم ای ګورنمنټ کې ما دغه کې چې یاره دی چېړی ما دی چې دا پریکټس کوي دا ټیک ده که دی نه کوي نو زه وځم بیا نو زه ځکه ځان ګرام ګڼم چې هغې په ځای باندې زه تېزه کې ناست وې لکه زه اوس هم یم ما په کار دی چې زه کلي کې تاسې ته ناست وې ما خدمت کولی دا زه خپله کمزوري یا هغه کوم خو مختلف ضروریات دي چې یاره دې ځای نه به انسان به یوه ځای نه بل ځای ته ځي چې ضروریات څنګه زیاتېږي نو هغې دپاره ما یو سټرکچر جوړ کړو حالانکه ما ته چې زه ګوره پیرامیډیک نه یم نو د هغې د سی ایم نه ټیم واخیستو چیف منسټر نه ما ته فون وکړي چې یاره ته به ما ته چې یاره زه ګوره ما نه به پیله سوال کېږي چې ته ورکې څه دلچسپي ده د پیرامیډیکس دپاره تا څه دلچسپي ته خو ډاکټر یې چې یاره خبره هو دي ټیک ده ما چې هغې جواب یې ما سره خیر ده شته ما نه چا تپوس وکړي زه ډاکټر نه یم زه سیول سوسایټۍ والا کار کوم دا حالت د پیرامیډیکس دي دا د بیک بون دي د معاشرې زه هر چا دپاره منډه وم که پیرامیډیکس وي که بل څوک وي که بل څوک وي تاسې ما خپل خلک یې نو انشاءالله تعالی دا فنډ ریزینګ کې به ما سره هم تاسې دې ته به زه ریکویسټ کوم چې ما سره لږ کمیونیکیشن وکړي هغې به صرف فروری کې هغې اگزام ده چې دا فروری ختمه شي نو انشاءالله تعالی مارچ یا اپریل کې تاسې ما ته هغه کې نو یو ځای که دې ځای کې کوئ که پېښور کې کوو فنډ ریزینګ تاسې به ذمهوار یې ټیکټونه خرڅول هر یو شی د فنډ ریزینګ دغه طریقې که تاسې چې فنډ ریزینګ دپاره نورې طریقې هغه هم کوو چې کوم شی که د قرات والا مقابلي که د اسلامي هغه والا هغه خلک روزي ایون که داسې مولانا طارق جمیل صاحب که تاسې هغه هم درته راولو چې خلک ټیکټونه ورکوو چې راځئ لکه څه طریقې باندې یو شیرینګ هغې ته هم فایده وشي د چې کوم آډینس یا اورېدونکي خلک او د ارګنایزیشن ته هم فایده وشي دواړو فایده پکې دا به تاسې ما سره هغه کوئ نو زه به سره انشاءالله کې فیسیلیټیشن کوم انشاءالله تعالی نو داسې څه هغه ما ته خو ډایرکټ راتللی هم شي ویلی هم شي چې هر څوک چې څنګه قسم هغه زه سره مهرباني ثینک ډاکټر صاحب خبرې وکړي د سره ما باقاعده لینک ته هر یو خبر دپاره یو خبره وختي الیاس وکړه نو هغه خبرې حوالې سره ته ځکه درته وایم چې موږ دی چې کوم شیف انټرنیشنل سره اګریمنټ کړی دی په هغې کې دا شرط شته موجود دی چې لوور کلاس یا چې کوم کسان خدمات دپاره پکارېږي هغه به د موږ کلي نه لوکل کسان اخیستل شي نمبر 1 خدا خبره ده هغه باقاعده اګریمنټ شوی دی دا سره زباني خبرې نه دي دویمه خبره دا ده زه تاسو نن چې کوم موجود یې مشران تاسو په توسط سره د کشرانو ته یا که تاسو خپل کشران په سبق کې انټرسټډ وي نو هغې ته دا ریکویسټ کوم چې دې هسپتال باندې به خیر د 6 میاشتې 4 میاشتې څه ټیم خو به لګي که نه هغې که چا سبق کیلی وي میټرک یې پاس کړی وي اف ای کړی وي یا سی کړی وي په دې پبیو کې پېښور کې مختلف پیرامیډیکل مطلب چې دا کمپاوډر شو ایکس ری والا شو دا مختلف څیزونه شو دې کورسونه باقاعده کېږي نو انټرست پکې والی هغې کورسونه وکړئ چې تاسو په دې کې خدمت کوئ تاسو کلی به وي تاسو هسپتال به وي تاسو به خدمت وي نو هم خرما هم ثواب نو زه دغه یم چې اوس به هم کشرانو ته یم چې چا سبق کیلی دی میټرک یې پاس کړی دی اف ای کړي ده اف ایس سی کړي ده هغې دغه کورسونه 6 میاشتې یا 4 میاشتې کورسونه دي مختلف طریقې باندې کولو ولایي زه ټولو ته یم چې چا میټرک 50% مارک شي دا ما سره کاسته دا مودنې مخکې کړې ده د هغه ده چې یاره تا میټرک کړې ده ایون دا چې کوم کسان برتیم شو د کلاس 4 نو زه ما یو ټایم کې ایم پی ای منې ته یلي مو مخامخ ما چې یاره تاسې د موږ خلکو سره ډېر ظلم کوئ وی چې څنګه ما چې یو کاس به ماسټري تاسې کلاس 4 لګوئ ویلې لکه کلاس 4 دپاره یو بالکل چې اتم پوس نو ټیک دی چې هغه ته یو ماسټري نه څنګه تاسې هغه ته یو بل هغه هایر پوزیشن ورته ورکړئ چې یو داسې ځای ورته ورکړئ کلاس 4 ته باغ کوئ تاسې ډسکریج کوئ کلاس 4 ښه پوسټونه ورته ورکړئ نو د تعلیم حوالې سره زه دام یم دې کې سره هیلپ کوم ډېرو خلکو سره لګیا یم کوم تاسې ټیکنیشن مختلف ټیکنیشن میډیکل ټیکنیشن ای پی آی ټیکنیشن سرجیکل انستیزیا والا زه ورسره هیلپ کوم هغې پاس کولو کې مو هیلپ کوم چې کوم ځای کې پرچې داسې هغه سفارش ورکړي کوو چې یاره پاس یې کړي نو 2 کالو کورس مختلف د پبلیک هم یو انسټیټیوټ ته خو د میډیکل فیکلټۍ سره چې ریلیټډ دي میډیکل فیکلټي پیرامیډکس والا یوه فیکلټي د میډیکل فیکلټي پېښور کې د ډاکټرانو والا په اسلام آباد کې د پاکستان میډیکل ډینټل کونسل نو دغه فیکلټۍ حوالې سره چې چا میټریک یا اف ای سی یا میل نرسنګ څوک کوي رحمان میډیکل کالج کې پاک انټرنیشنل میډیکل کالج کې مختلف NCS یونیورسټي سیسټم ټاون کې ده هغې کې دا میل نرسنګ
16 ګریډ کې 4 ایئرز ډاکټرۍ باندې کې کورس یې وکړې ما ته وایي زه فیسیلیټیشن کوم په داخلي کې په هغه کورس کې په امتحانونو پاس کولو کې ایون بیا وروسته پاسبل انشاءالله په نوکرۍ کې هم د سره کوو دا نه چې هر یو ګورنمنټ کې که ام ام ای ګورنمنټ کې مو هیلپ کړی د خلکو سره د طب او د होम्योपैथिक वाला पोस्टों मुझे एमएमए गवर्नमेंट के 48 पोस्टों मुझे पर टोल प्रोविंस की क्रिएट करी हर यो डिस्ट्रिक्ट के दवा पोस्टों डीएचक्यू अस्पताल नौशार के दवा पोस्टों यो तिब यो होम्योपैथिक द हकीमे वाला मुझे कड़ी दी बाद एनपी गवर्नमेंट की मुझे डेर पोस्टों करी चीज़ा हमेशा द गवर्नमेंट वाला आगे दा से कसन लक पॉलिसी मेकर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लका पॉलिसी मेकिंग के पाकिस्तान हेल्थ पॉलिसी च जोड़ा दा आगे के मो हेल्प करेगा आई के वर्कशॉप की मुझे आगा कर चेहरा दो सीजन और के मुझे मुख्तलिफ आगा तो यो बल सीज में रहा तो मुझे वाक वाला मख की यो पेशावर की यो स्कूल शुरू को अनूर स्कूल नुम होते तो ना मुझे वास्तर वे उकड़ा कि दा हैदराबाद के कुम का सन तकरीबन मुख्तलिफ गरजा मशुमो नामो हर वो मशुम ना मुतापोस करो چیرې تاسو سهار نه لګیا شي غرمې پورې څومره پیسې تاسو ته راجمع کیږي چا به چې 15 روپۍ چا وي چې نو زیاده سے زیاده 20 روپۍ و مشوم چې موږ راغونډي شي بل مشوم کم سے کم 15 روپۍ موږ هغه ایوریج وایسته چې را داسې بوکو چې 25 یا 30 یا 50 روپۍ هغه مشومانو ته موږ چې تاسو دا کار ما کوي تاسو راځي موږ سره ایته مو کتابونه ورکو 25 کسان مو ځان سره داخل کړو